بابا سترګې ځان له وتاړه زما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس نه کوي لاس تېره پي بچې داسې به وکړم سترګې وتړلې او چاړه ښه تېره کا بیا زور ورکوي کار نه کوي بابا چاړه تېره کا که نه بابا ته جوړ سترګې دې پټې دي لوړې را کاږې څه نه بچې سمه را کاږم خو کار نه کوي چاړه یې اوچته کړه د زور باندې ځمکې له راوبروله چاړه ورته الله ګویا کړه علما لیکي اے خلیل ستا ومنم او که د رب جلیل ومنم ته یې پرې کول کوه رب جلیل وایي چې ګورې پام کوه چې لا تقطب قطع نه کړې پرې نه کړې ستا ومنم که د هغه ومنم او چې زور ورکوي هغه ځای نه جبریل علیه السلام را روان دی وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله د زور او د طاقت مقابله څوک نشي ورکولی اسماعیل علیه السلام په جوش کې راغی او دا بره نه خو آواز شو لا اله الا الله والله اکبر الله له شریک نشته واقعي چې الله ډېر لوی دی ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زمونږ قرباني الله قبوله کړه الله اکبر ولله الحمد الله ډېر لوی دی والله له ثنا ده ګډ د جنت نه راورسو هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی والله په جنت کې یو لوی ګډ دی جوړ کړی هغه ورته سمله والله یفدیناه بذبح عظیم هغه ګډ حلال کړ ذبح ابراهیم علیه السلام لدومره اجر په رب العالمین ورکړه لکه سړی چې خپل بچی د الله په نوم قربان کړي هغه خپل وسو کړ ګډ حلال شو بچی هم خدای بچ کړ قرباني مو شوه هغه قرباني تر قیامت پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازمه کړي غوښې د مکې فقراو خوړې ښکرانې د نبي علیه السلام د زمانې پورې د عبدالله ابن زبیر د زمانې پورې په بیت الله کې ویزار هغه موږ چې کومه قرباني کړو دا قرباني ده باقي واقعیت برته انشاءالله آینده جمعه کې وویم خو د قربانۍ متعلق یو څو خبرې وو قرباني په غني مالدار سړي واجبه ده هغه انسان چې هغه د 9 مالکی یا د 250 سپینو زرو چاندې مالکی او یا د 250 چاندې قیمتي تقریبا د زمانه کې 6,000 روپو ته رسیږي دا نقدیتي وسره او که یو سړي سره د 9 سرو زرونه سره زر کم دي نو قربانی په واجب نه ده مگر که وسره بل نصاب شته نقد پیسې وسره شته 1,000 2,000 3,000 روپے نو بیا که یو توله سره زري نو ګورې بیا هم پې قرباني کېږي بیا به هغه سره زر قیمت کې نو چې قیمت یې کې خو 10,000 روپو ته رسېږي یا که د یو سړي 2 کوره دي یو کور کې دي اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت 6,000 روپو ته رسېږي په هغه هم قرباني واجبه ده یا د یو سړي دومره ځمکه وي چې د ده او د ده د بچو پکې ښه برابر ګزاره کېږي ادنا ګزاره چې څه ته وایي خواهشات کې نه خو د ده په پسپوره ډوډۍ هم ګزاره کېږي دومره ځمکه د دې به هم قرباني کوي قربانی په کم څاروي کېږي ولې که چا کره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان و چې هغې قیمت هم 6,000 ته رسېږي په هغه هم قرباني واجبه ده چا کره چې ټي وي دی د ټي وي قیمت نن سبا به څونه دی مردار دا به 6,000 نه خو به زیات وي که نه د دې نه به زیات وي نو چې دا بلا چا کوي نو دا د ضرورت نه زیات شي د قرباني په بالکل واجبه ده چې ما کله خو ما سره خو نقد څه نشته چې نقد نشته دغه مصیبت خرڅ کړه قرباني پې وکړه چا سره ټوپک دی یو ټوپک د ضرورت دی یو بس د یو ټوپک نه زیات د بل ټوپک قیمت ولګاوه که هغه قیمت 6,000 ته ورسېد دم قرباني در باندې واجبه ده هر څه کړه یو د ضرورت دی چا کله څاروي دي لنګه د ضرورت ته خیر دی د زمیندار قلبه د ضرورت ته خیر دی خو چې زمینداري پې کوي سنډی د ضرورت ته خیر دی خو که د دې نه زیات څاروي ورسره وي د ضرورت نه زیات او قیمت 6,000 ته ورسېد قرباني پې واجب ده باید زنانو جامې دي ګورې کافي قیمتي جامې یو جوړه 2 جوړې د ضرورت دي دا زیاتي جامې قیمت کا که قیمت یې دغه 250 تولو سپینو زرو او 6,000 روپو ته مثلا برابر شو نو قرباني پې واجب ده په کم څاروي به کوي په ګډ چیلي ګډه چیلی غوا میخه اوښ په دې قرباني کېږي غوا میخه را 2 کالو چې وي قرباني پې کېږي که د 2 کالو نه عمر کم وي پې قرباني نه کېږي او چې 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي کې غاښ نه کړي قرباني پې کېږي وخت یې مه ګورئ غاښې کړي دي که نه عمر دی ګوره
چې عمر 2 کاله ته ورسېږي د سخی یا د کټې یا د سخی یا د کټې بس قرباني پې کېږي او اوخ 5 کالو ته ورسې قرباني پې کېږي او ګړ او چیرې چې د کالي قرباني پې کېږي چې د کال نه کمی بیا پې نه کېږي. علما لیکي چې لمور ګډ حدیث کې دغسې دی لمور ګډ لم والا ګډ چې هغه د شپږو میاشت وي خو یاره سرو بي چې په کال د کال په سترګو ورته ګورې د کال په نظر راځي نو د لمور ګډ بیا د شپږو میاشتو په هغې کېږي او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلې کې 1 کال عمر شرط دی. کې به کله قرباني وخت یې څه دی وخت یې د اختر دروازې نه شروع کېږي تر د اختر د 3 ورځې د نور پرېوتو پورې خو چې کوم ځای کې د اختر منځ کېږي لکه خاریه کې د اختر د مانځه نه مخکې قرباني بالکل نه رسوي. یو صحابي کړې وه نبي علیه السلام مبارک ورته دوباره وکړه وایي ستا هغه قرباني خو هسې غوښې دی وکړې نو د اختر د مانځه نه پس به قرباني کې او چې کوم دی د اختر منځ نه کېږي لکه بانډو میرو کې نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې قرباني کولی شي. 3 ورځو کې په لومبۍ ورځې وکړه دا بهتر ده کدي په 2 وکړه کدي په 3 وکړه 3 ورځ نر پرېوتو نه پس بیا ختم. د شپې هم قرباني کولی شي خو مکروهه ده ځکه سړي ته پته نه لګي اکثر رګ مګ نه خطا شي د شپې کولی شي مکروهه ده نو دروازې کوه قرباني او چې بیا کله په کم څاروي هغه څاروي چې هغه ګورې روغ سالم څاروي وي سرب څاروي وي د هغې ثواب ډېر زیات دی. ګډ او چیلي کې یو کس به قرباني پې کوي 2 او 3 پکې نشي شریکېدی او په غوا کې او په میخه کې 9 کسان شریکېدی شي 9 کسان نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشحاله کړم الله راضي شي نو په دې 9 کسو کې یو قسم د غوښې نیت په د ټولو قرباني ونه شوه د غوښې نیت ته وباسئ دا مو وایه چې غوښې به وشي نه الله به خوشحاله و غوښه خو سره هسې هم راځي که نیت تې ردی وکړه بعضې خلک دا نیت کوي یاره که نه کوم دا خلک به څه وایي یاره د خلکو کره به غوښې ما کره به غوښې نه نو دې بدبخته ځان هم غرق کو چې هغه کوم 6 ملګري ورسره شریک دي هغه هم تباه کړل د غوښو نیت به بالکل نه کوی ګورې د اختیار نه بار بعضې وخت د انسان د وس نه بار لږه دا غوښه راځي نو چې کوم ستا د وس نه بار دی په هغې د خدای نه نیسي خو ته په خپل نیت کې چې کوم وخت قرباني کوې نو هغه وخت کې لږ دا چلو کې چې کوم وخت ذبحه کوې که نه هغه وخت الله ته مخ کوې الله که د ماړه لږه غوښو مخ ورسره نیت راغلی توبه وباسم غوښې خو زه په دې 3000 روپۍ د منو